نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو کس تاسو کو یو مسافر په حالت د سفر کې قصر منځ اونکی یعنی پوره منځو کې نو آیا به د پوره منځ کولو سره د ذمه فارغ شوا او کنه د منځ واجب الاعاده دی دوباره به کوي. نو فتاوا هندیه کې دی کو یو مسافر سلور رکعتیز فرض منځ کوي نو چونکه بده باندې خود 2 رکعات کول پکار دی خدا سلور رکعات کوي او د بده اولنۍ قاعده کې د تشهود اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله پوری اول او دا بیا دریم او سلورم رکعات تپاسې دو نو بدی صورت کې د نفس فرض د ذمه نه ادا شو او چونکه سلام خو اعلان نه دی ګرځولې د تاخير سلام په وجبانه دا انسان ګناهګار شو اور مزید د لپاره دا 2 رکعات چې کم پاتې شو دک 2 رکعات په نفل ګرځي نه د فرض حصہ نه او کو چرتا دی مسافر بده اولنی قاعده کې اړو ناس ته او نکړه په پهل رکعات کې پاسې دو په دویم کې پاسې دو اولنی قاعده د سره او نکړه نو بدی صورت کې د اموز مکمل باطل شو ختم شو ادبانه دغه وخت د اموز واجب الاعاده دوباره به اثر نه کوي. فتاوا هندیه کې دی فإن صلى 4 وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته والأخريان نافلة ويصير مسيئا لتأخير السلام وإن لم يقعد في الثانية قدرها بطلت كذا في الهداية والسلام.